اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې ناستې ما د عثمان مشال صاحب څخه کوم چې د MNA د سایډ نه فوکل پرسن دی د ایجوکیشن دپاره د خپل وس مطابق انتهایی ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې هڅې کوي او ډېر څه اچیومنټس چې دی نو د دې په کریډټ باندې دي. په دې حواله سبا د عثمان مشال صاحب نه تپوسونه کوو. اول به ما خو نوم او انټروډکشن وکړو، خو د دې په خپله به د دې د خولې نه د دې انټروډکشن اورو، بیا به د یو څو تپوسونو سلسله جاري ساتو. جی عثمان صاحب. مهرباني، تشکر استاد محترم. زه څنګه چې تاسو ویل نو زه عثمان مشال یم د MNA د سایډ نه فوکل پرسن ایجوکیشن ډپارټمنټ لپاره او د ګبري اوسیدونکی. اول تپوس خو با د عثمان مشال نه زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په حواله صدای چې مونږ په خپله د دې علاقې خلک یو، د دې پرایمریانو نه هم سبقونه ویلي دي او په دې پرایمریانو کې چې دی زمونږ واړم داخل دي. د ډېر وخت نه چې دی نو دا سکولونه فعال دي، دلته کار کوي، خو څه وخت راسي په دې کې ډېر بهترین او مثبت اقدامات روان دي. په دې حواله سره با د عثمان مشال نه اورو چې دا اقدامات ته په کم نظر باندې ګورو. نو بالکل استاد محترم، څنګه چې تاسو ویل نو یو خو د دې دغم سبب جوړېدی شي چې KPU چې کوم ګورنمنټ دی نو هغه ډیر زیات انټرسټډ دی د ایجوکیشن په حواله سره په خاص توګه باندې. او بیا بله زموږ د ضلع چې کومه خبره ده نو دلته شیرین زاده صاحب د څه وخت نه فایز دی په دغه مرتبه باندې، نو هغې کوشش کوي او ډیر زیات انټرسټډ دی په دې کې. او لکه داسې ده چې کوم مخکې به وو ټیچرانو به ډیوټي نه کوله، هغه ټیچران یې ډیوټۍ ته تلل. موږ هم د پرایمري نه وتلي یو، څنګه چې تاسو وویل نو مخکې چې کوم څه وو نو هغه اوس بالکل نه دي، بدل شوي دي او ایډوانس شوي دي. یو خو د PTC ټیچران چې کوم راغلي دي د دې سره سکولونو ماحول بالکل چینج شوی دی. 814 په پازیټیو کې شوي دي او دغه شان د 1700 پورې به دا رسۍ د دې اپروول را روان دی، اوس سیکنډ شیپ کې هم را روان دي. نو د دې د بهترۍ دغه سبب جوړېدی شي چې یو خو PTC ټیچرز راغلي دي او بل چې دلته کوم سټاف موږ ته تعینات شوی دی نو هغه ډېر زیات انټرسټډ دی د ایجوکیشن په حوالې سره. ډېره مننه. تاسو په خپله باندې د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې هم کینی پاسئ د آفیسر سره د مختلفو سکولونو ویزټس هم کوئ. د PTC ټیچرز چې کوم دي د دې نه د تقریبا 100% مطمئن وي چې دی خاطرخواه نتایج ورکوي او که نه په داسې دا څه نتایج د دې نشته بلکې الټا په PTC فنډ یا په خزانه باندې بوج دي. د دې حوالې سره تاسو کو لږ خپل نظر راسره شریک کړئ نو ډېره مننه وي. نو بالکل د دې نه خو بعضې هم څوک داسې نه چې هغه ته مطمئنه نه یا 100% به دې نه مطمئن ځکه چې مخکې به که تاسو سوچ کړی نو مخکې به داسې وه چې په کومو سکولونو کې به د پرمننټ ټیچرانو ایشو راله یا به ټرانسفر شو یا څه نو هغه سکول به بیا بند پروت و، لاک به ورته لګېدلی و. نو اوس الحمدلله هغه قصې ختمې شوي دي. اوس چې کوم ځای کې خدا نخواسته کومه داسې ایشو راشي د پرمننټ ټیچر نو PTC لګیا یې هغه کور کوي، هغې ته بیا ضرورت هم نه پېښېږي. بله PTC ټیچران چې کوم دي نو هغه په میرټ باندې شوي دي او لکه ټول هغه دي چې نیو ټیلنټ دی، ینګ ټیچران دي نو د هغې چې کوم د میتډس دي د ټیچینګ نو هغه هم چینج دي، دغې سره د ماحول هم چینج شو، ماشومانو چې کوم لرنینګ سکل دی هغې کې هم اضافه وشوله او دې نه خو به زه یم 100% مطمئنه هر څوک. حاجی تاسو بیا هم په دې ډپارټمنټ کې پاتې کېږئ، د آفیسر سره ستاسو میټینګس کېږي، د هغو سره ملاقاتونه کېږي، نو خامخا لکه د دا خو داسې وینا خو به قبل از وقت دي، خو بیا هم په خبرو کې داسې قسم تذکرې کله کله راځي. د داسې د دې چې کوم PTC های ټیچرز دي د دې د پرمننسي په حوالې سره داسې څه توقعات شته دی او که نه شته دی؟ نو څونه په حاله پورې چې موږ اورو نو دا خو به خامخا پرمننټ کېږي، ولې چې یو خو د دې نه فیسیلیټیټ شو سکولونه، بله دا ده چې دا په ګڼ تعداد کې که مطلب دا چې 1700 چې موږ ته باجوړ ته راکړی شي نو د دې خو ځان له یو یونین جوړېدی شي. نو داسې ده چې د دې پرمننټ کېدو چانسز شته
او موږ به دوام کوو چې دا پرمننټ شي، ولې چې فیسیلیټیټ شوي دي زموږ سکولونه او زموږ ماشومان زموږ علاقې. ها یو آخري تپوس دا دی چې که موږ وګورو نو په پرایویټ سیکټر کې هم چې کوم هالیډیز راځي یا ویکیشنز راځي نو د هغو تنخواګانې امپلایز ته ورکولی شي. واحد دا یو پی ټي سی فنډډ هایر ټیچرز دي چې دې ته د چوټیانو تنخوا نه ورکولی شي. نو په دې حوالې سره د دې ټیچرز ډېر د تشویش ښکار دي، ځکه چې دا 3 میاشتې چوټیانو دپاره خو دی پنډۍ لاور ته مزدورۍ له نشي تللی. نو د دې دپاره حکومت څه غور فکر لري چې یاره داسې قسم اقدامات وکړي چې دیو ته هم د چوټیانو تنخوا الاوډ شي او ورکولی شي. نو داسې قسم څه خبرې اترې یا د دې څه چانس شته دی چې په کم های پروفایل خلک دی هغوی ته دا میسیج کنوی شي په څه ذریعه باندې او هغوی ته دا احساس ورکړی شي چې یاره د دوی هم ضروریات دي، ریسپانسیبل کسان پکې چې د چوټیانو تنخوا ورته ایشو شي. نو داسې قسم څه اقدامات کېدلی شي یا څه توقع لرلی شي؟ او بالکل ولې نو اوس د دې لپاره موږ هم ویلي دي، مینې صاحب ته هم ویلي دي، مخکې هم پرې خبره کړله. هغې دې له د ډیلی ویجز نوم ورکوي که نه نو وایي چې لکه څو پورې ډیوټي نو د هغې پورې به هغه سیلري اخلي چې نه نو نه به. خو ستاسو خبره تاسو چې څنګه وکړه بالکل دغه شان د پی ټي سی ټیچرز ته دې کې دشواریانې راځي، ولې چې کله هم هالیډیز راشي نو بیا به هغه خامخا لکه څنګه تاسو وویل خو دا پرېښودی نه شي چې لاړ شي پنجاب ته یا بل ځای کې، ولې ټول مونږ میجارټي ټوله د غربت ته لاندې ده. نو کوشش خو کوو مونږ به مو تاسو هم خپلې هلې ځلې دې باره کوئ، انشاءالله د دې هم څه پراپر طریقې کار راوځي او د الله نه امید دی چې انشاءالله دغه مسله به هم حل شي. دا سوالونو سلسله خو ما ختموله، خو ستاسو په دې جواب کې یو سوال را پیدا شو. تاسو د ډیلی ویجز خبره وکړه، نو ډیلی ویجز هم د هغه دپاره هم څه رول ریګولیشن دي. کو په خبره د ډیلی ویجز نو دا خو ډیلی ویجز هم دې ته دا نشو ویلی چې نن سبا د یو عام مزدور اجرت هم کم سے کم 1500 روپۍ دی که نه. نو دا خو لکه مطلب د ټیچر 500 روپۍ هم ورځ نه جوړیږي. نو ډیلی ویجز هم نشو، کو ډیلی ویجز وی نو بیا په کار دا ده چې د دا سیلري بیا دومره نه وی، لږه زیاته وی، د دیاړۍ په حساب څخه خو کم از کم وی. نو په دې حوالې سره نو بالکل تاسو چې څنګه ویله خو دلته د ګورنمنټ هم تاسو ته پته ده چې معاشي بحران ښکار دي. نو دغه وجې د دې دغه ډیلی ویجز کې لکه د سیلري کمه راځي چې عام کم مزدور دی د هغې نه. خو انشاءالله لکه زموږ امید دی چې د دې به دا سیلري هم سیوا شي او دا چې پرمننسي سایډ ته روان شي نو زه وایم دا مسلې به هم کلیر شي. د خیر ډېره زیاته مننه عثمان مشال صاحب، د وخت راکولو یو جهان مننه. ستاسو مصروفیت موږ ته پته ده چې ټول ایجوکیشن ډپارټمنټ چې څومره ایشوز دي کوم مسایل دي هغه تاسو هینډل کوئ. نور هم ډېر کارونه یې موږ له هم ټیم راکړو، یو جهان مننه هم کوو. امید لرو تاسو نوجوانان یې وئ، انرجیټک یې وئ، په دې حوالې سبا چې څومره د ټیچرز یا د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې څومره امپلایز دي د هغه څومره مسایل نو هغه به په خلوص نیت سره د هینډل کولو کوشش کوئ. الله پاک دې تاسو په عمر کې برکت واچوي. ډېره زیاته مننه.